نن سبا د جمهوریت یو لعنت کې منګ امیان مولیان ټول راغلیو د ملک پاتې کیږو پنځه کم صالح وجه علماو جمع کړي دي د جمهوریت د لعنتي کېدو. زه ټول شمارم نو روغه ګنټه نه زیات ټیم پې لګي. زه به صرف یو څو آیتونه راواړم چې الله دا وایي ستا د پاکستان جمهوریت دا وایي نو دې لعنت نه وتل ګران دي ځکه پکې پیدایشي یو. الله دې څه د مسلمانۍ صحیح تبدیلي په دې ملک کې راولي. دا غومبکه خیجې د بازار کې سړی ګرځېدی نه شي. ګړنګه ګړنګه ده ګړنګه ګړنګه ده. پاکستان تقدیر بدلو. تقدیر د الله اندازه ده رونو. دا کمی زیاتی هغه تا ته ګوره تقدیر بدلولو ته ګوره. خدای لحاظ وکړه کفر خبرې مه کوئ رونو. کفر خبرې مه کوئ. موږ د بنې خوږېږو. کفر الفاظ چې ته وباسې ته خرابېږي. موږ دا نه غواړو چې یو مسلمان خراب شي. موږ به تا ته ښیو کمر دی اکارتاو شي کولمې مازغه به دې ګډوډي. اوس ته وایه زه دانګمه شوقه نه کړم ولې وپراوه پنجاب والا وایي وردانګه وردانګه پوه شوې. خو چې خبر شي چې ارمان دی نه چې ځنکدن کې د ارمان نه چې دا څه وشو موږ صرف ارمان دله لرکو نور خپل کار کوه ورسره. جمهوریت کې هر څه برابر دي. سړی او ښځه برابر دي. د سړي ووټ او د ښځې ووټ کې فرق شته نه. که ته وایې شهادت دی نو شهادت قرآن کریم وایي یو سړی د دوو ښځو شهادت برابر دی. یو سړی د دوو ښځو شهادت برابر دی. واسې پرتګونه موږ جوړو والا څوک چې جوړوي خپل کار به کوي ځان له سنبالوي. موږ ته زموږ شیوخ قرآن خوله چې دا دې قوم ته وښیه بس. که پرې دا قوم راغې مسلمانان به شي ټیک به شي او جنت ته به ورسي. که رانه که غوپې دي وایي خپل خپل شوق دی. قرآن وایي الرجال قوامون سړي به حاکماني مشران به سړي جوړیږي. قرآن دا وایي رونو. دې کې ښځې هم ولاړي که نه جمهوریت دی که نه د قرآن مخالف شو که نه شو. ساده خبرې کوو ختمو خبره ټیک شو. ستا جمهوریت وایي جاهل او عالم برابر دی. لوی شیخ الحدیث چې لس لکه طالبانو نه پاسې د ووټې ورکړه او هغه یو چرسي بنګي راغی ووټې ورکړه برابر دی که نه د عالم ووټ درونو برابر دی که نه. ټیک شو. فیصله ځان له پخپله کوئ موږ دغې کې نه یو خپله فیصله کوه ټیک شو. قرآن وی نه دي برابر. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. او آیا برابر دی چې پوهیږي او برابر دی چې ناپوه دي نه. قرآن وی پوه ناپوه برابر نه دي. ستا دې قانون د ملک پوه ناپوه برابر هغوی ووټ برابر دی که نه برابر دی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اوچت کړي دی الله تعالی ایماندار ستاسو نه او هغه خلک چې علم والا دي عالمان د دین دي په لویو لویو درجو اوچت. ستا جمهوریت کې امیم الله برابر صحیح شو برابر. قرآن وی تیاری رڼاګانې نه دي برابر. قل هل یستوی الاعمی والبصیر. او آیا برابر دی وړونه لیدونکي ام هل تستوی الظلمات والنور. آیا برابر دی تیارې رڼاګانې رڼا او تیار چېرته برابر دي نه دي برابر. دین او بې دیني برابر ده نه ده برابر. دارنګې قرآن وی مسلمانان او مجرمان برابر نه دي. افنجعل المسلمین کالمجرمین. آیا موږ ګرځو مسلمانان په شان د مجرمانو. تابعدار او غیر تابع برابر نه دي. ستا دې مشرت کې چې وټونه کوي تابعدار او غیر تابع لا غیر تابع د ټولو نه زیات دي.
د الله تابع نه دی که نه د هغه وټونو ټولو کې زیات صحیح شو قرآن وی مومن فاسق برابر نه دی عزتمن قرآن کریم وی هغه دی چې هغه کې فرزګاري وي فرزګاره د الله په نزد باندې عزتمن دی ستا دې قانون کې دا قصې نشته دې کې ټول دا خلک برابر دي الله په نزد نه دي برابر ستا جمهوریت کې اکثریت معیار د حق دی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اے زمان نبی کت تابداریو کے دے ڈیرو داغا چاچ ازمک کی دینو یزلوک عن سبیل اللہ تابد اللہ دی دین نواڑی اکثریت پس لاڑی اے زمان نبینو دا دین نباوڑی دل تستا مشرت پا اکثریت بانے دی اکثر قرآن وی غلط دریزہ قرآن وی اکثر غلط خلقی وی پوشوی اکثریت پس بنا دی دی که گٹی سوکو چه اکثریت چاہتا ملاوش تا دین دی نفس دین نوی که بلقیس پا اکثریت عمل کرے وے تباشی وا سلیمان علیہ السلام دور دی سلیمان علیہ السلام خط لار بلقیس تا ورسید مرغای یوڑو ہو دی یوڑو بلقیس چه خطو کھتا اگدی قصیر نور ماکڑیم دی در تا موقع بن فوراً اسمبلی اخبال راو بللا شورای راو بللا شورای چه راو بللا قالت یا ایوہ الملو انی ولقی الی کتاب کریم ماتا عزت من خطرہ غلے رے خضا و خوخیار وخا عزت من بولی نہیں مرغای راوڑے دے مرغای راوڑے دے ماتا عزت من خطرہ غلے رے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین دیکھیں وہی امداد دا اللہ نہ غوار ہے ما تتابیش ہے وہی بیا وہی یا ایوہ الملو اے ڈلے والاو اے زماد شورا والاو افتونی فی امری ما تزما پدکار کے فتوہ را کے جواب را کے سو کما یو خزا دا اگر نٹول آگا دا اگر شورا دا شورا سوئی اکثرت سوئی قالو نحنو منگ طاقتوریو جنگ یالیو فیصلہ تاتنا خلق خزاوا دا سکار بوسرو کوئی چاکڑے نہیں دے بھی ورزائے کنا خزاوا خو عقلو پکی خواہ پا اکثریت عملو کو نا دا اکثریت اومن اللہ نا منلے میں ملک شرشم کرے ہو وی نہ من اللہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوا وجعلوا عزتا لہذ اللہ وکذالک یفعلون یاد ساتھ ہے زمان شورا والاو بادشاہ چبا بادشاہ بنی ورشی دا غمل کی زتمن زلیلو گرزی جنگ خشے ندے جو مزے اکڑی فتنہ جوڑا نشوانا پوشو دارنگی ہر سیاسی ہوئی منگا خیو قرآن ہوئی آگا خدے چاقد اللہ تابع دے ہر یو خوئی کنوئی ہر یو ہوئی زخیم کہ لزل خرس شوی اومی کنا غوی نڈر بے باک نہ بکنے والا نہ جکنے والا خدا پاکا سوکو لیونو ملکی اور آزائی چا ٹول لیونی شو ورسرا دیکھو چا روغی نو آگا پاکی ٹولو کے لیوانے آقا دے پاشوی داستا ملک تیم اللہ اکبر تقریباً 2.5 یا 15 وجہ دی چھ اللہ یو سوئی و دا دمال قانون بل سوئی لہذا کامیاب نہ دے نور راغلی پاکی منگتا جو ٹولیو قرونو داو کئی یو بل وجہ نیما شہادتو نے نشت کرتا تو وجہ مرگ دے خو مخی بیا کر کے پرون واو رشید وی دیر یاختے جنت پاکی نشتی کہتا سے با شہادت نوش کا آسے با نوش کی زان با بیوش کی ایسے با شہادت نوش کی جنتو نے نشتی نو سبا کہو مخی جمعہ بانی در تویلیو چھے جنگ جگڑی قطعاً یقیناً حرامی دی
اسیوم او دې کې خو څه خبره نه ده هغه پټه کاته ده خوا چې څه سکی کوه او سیده کور ته ځه خپلې ککرۍ خیر غواړه خپلې ککرۍ خیر غواړه سیده کې نور چې د ځان له سمله اجه تود شی به اجه ماښام له به یو پات شي د هغه به نوی باز شي اوږد به یې لاز شي پوه شوي د غریب به ګریوانه د هغه به لاز شي ځکه هغه به پاس شي داسې ده که نه ستاسو وعده به دا به واده چا سره تلخ کلامي په دې اوټونو کې به نه اما خو تاسو ویلو د الله صفت کوئ هیچا صفت مه کوئ د رب صفت ولې نه کوو جامه هغه راکوي خوراک هغه راکې پیدا کړي هغه یو هر څه هغه صفت د بل کوم ولې کوم بل چا صفتونه به نه کوو ښه بل چا صفت به نه کوو او جنگ جګړه قطعا یقینا به نه کوو تاسو نه ما په جومات کې ما عمر بر چا نه واده نه ده اخیستې دې کې زه یریږم در باندې څه کاله د فتنې نه ډک اوټونه دي نو ما عمر کې وړومبی ځل ده چې جومات کې ما تاسو منته اسروزویم که نه ارادي ولیکې دا وکړه او که څرګند کافر کوم نه نو دې کې مې درته ووي چې دا به ستاسو خدای سره واده وي صحیح شو بلکل خدای سره به واده وي بلکل منه ده سیبه څخه کار خو نه دی پوه شوې دا ورځ یو سړي خپل زوی وویشته د لیډر په سر څه فایده یې وکړه ای رور ته ووایه کومه فایده یې وکړه جنت ته ورسېد ابوذر رضی الله عنه راغې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما مشرکا اوہو اے د الله رسولا ما مشرکا نبی علیہ السلام فرمایل یا ابا ذر ابو ذر انی اراک ضعیفا زتا کمزور وینما عاجز وینما دا بوجو چتاونکې نه وینما ورونو زه تاسو سره پیغمبر خبره کوم ښه زتا کمزور وینما اے ابو ذر وانی احب لکا ما احب لنفسی اے ابو ذر زاغ شیطان لخوخوم کم چیز زان لخوخوم ما دخل کو بشری غواړه مغواړه وی زتا لاغه خوخوم چې ځان لخوخوم مغواړه مشری په دو مشر نشي دو باندې بینصافی به وکړي تباه به شي په دو مشر نشي ابو ذر په دو مشر نشي بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل یا ابا ذر ابو ذر انک ضعیف وانها امانت تو ضعیفی او دا مشرت خو امانت دی امانت کے بعد تانا روانے ہوشی وَإِنَّهَا امانت او دا امانت تے وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ او دا مشری ابو ذر قیامت کی شرم دل دی پیغمانتیا دا پیغمانہ کی دل دی نو والدہ کہے ابو ذر مکوا زان سرخ کوا مکوا وے بخاری شریف روایت تے رونو پوشوی دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی انا لا نولی حازا من سالہو ولا من حرس علی منگ دا مشرط اگا چالا نورکو سوک چه دا مشرط غواری یا پدے بنی حرس کئی حرس منگ اگا سڑی لنورکو پوشوی منگ اگا سڑی لنورکو دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی انکم ستحرسون علی الامارہ وستکون ندامتا یوم القیامہ زرد تاسو با حارسان شای پا مشرائے بانی ہر یو بوئی چیزا مشر شللے وستکون ندامتا یوم القیامہ او زرد دا با بیا پیخمان تیائی قیامت کی بیا بوئی ہائی ارمان دے ہائی ارمان دے نوے مشر شوے وے ہائی ارمان دے نوے مشر شوے بیا با سبا ارمانی نا خپل کار کی څوک مشران کیږي خو سر زموږ مقصد د خبرو کې دا دی چې دا یو د فتنې کار دی په موږ باندې کافرو مسلط کړی دی او د ډېر زمانې نه دا ترتیب دی دا جمهوریت لعنت له پاسه 200 کاله پخوانی لعنت را روان دی خو یورپي ملکونو کې و موږ کې نه و دې خوا یې موږ ته رایسته کړ اوس موږ پکې ناست یو نو درز او غرب شروع دی پوه شوي درز او غرب شروع دی الله دې خپل رحم کې څوک ګړیږي څوک ډولکي وایي څوک څه سړی مشر کېږي نو دا ډولکۍ خو مه وهه که نه نو غوږونه یې دراله وخوړل سړیا
رونه جمعات خوا کې تیرېږي هم درز غرب دی ځکه تقدیر بدلی که نه تقدیر بدلیږي اوس به ساته تقدیر څه